बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदे मख्तौर गुंडे मशर जनाब गुदारिया साहब द कौमी वतन पार्टी सूबाई चेयरमैन सिकंदर आयात खान शेरपाव द कौमी वतन पार्टी जिली सीनियर नाइब चेयरमैन फयाज एडवोकेट साहब आशिक खान दे इलाके और ख़ास कर कांगड़े और दे इलाके अकली जिसकम मरगरी दी जमून सरा शमशाद खान मियाँ अरशद खान और दरवीसी कांगड़े तंजीम गुल यूसुफ साहब जो तदे इलाके दखल को ढेर मशहूर ममनून और ख़ास कर दानन से कम मकसद पारमगर आकुम शिवियु दा शमूलियत दा मियाँ उस्मान शाह साहब किफ़ायत खान मियाँ फ़हीम मियाँ वकार और सरा ढेर मरगरी चिकम नन कौमी वतन पार्टी के शामिल शु जो आगुई ता मुबारकबादी वर्को और दावत यकीन जानी वर्को मा जिस्ता सुरातो सरा जमुंगा इज्जत याद शो और इंशाअल्लाह ताला सिंह चे उस्मान शाह साहब हुए चागा फलाई खिदमत तदे इलाके को पार्टी सरा मुंसलिक नो कौमी वतन पार्टी तदे इलाके खिदमत कई फलाई खिदमत कई हर किस्म दे इलाके जिस खिदमत थे कौमी वतन पार्टी आग खिदमत कली पकली हर इलाके के दावाम खिदमत करे दे और भी तमजदा यकीन जानी वर्कोमा चेता सुमसर शामिल शुए न पदे खिदमत के स्ता सुबोम यो ईसाई और इंशाअल्लाह ताला दा दुआ दा शब कदर तहसील और दे उसी दुमकु ब इंशाअल्लाह ताला जमुंगर पार्टी ना मायूस की ना पहले सूरत के मायूस की ना मुंगा खिदमत करे दे दास सामने मुझे चोशवा तासु मेरा बानी वा तासु राना वोट राकड़ो जुम दे इलाके द कौमी असम्बली मेंबर सो जरा जोड़ करे और माग वक्त अहद करो उसम कोमा जमुंगा सिर्फ और सिर्फ दे इलाके खिदमत खोल दी बाकी द वोट चिकम पूरे खबर था अगर तासो फैसला था तासो पदे मादे फैसलों के चेदे इलाके खिदमत चा करे दे आया आगे खल को करे दे चा सिर्फ नारे वालिदी हो दावे कड़ी चीजें बताओ कम और ब्या पर मेंस के समनू और को आगा पार्टी चिचा अमली तौर मा दे दिल तक खिदमत कर दे तासु फैसला दा तासु बाप पल वोट इस्तेमाल वे जका चे इलेक्शन ऐलान उशो आतम तारीख आतम द फरवरी तारीख
دا یو داسې بختور تاریخ دی په دې لحاظ سره چې دا د حیات محمد خان شیرپو شهید پرسه ورځ ده هم په دې ورځ باندې هغه شهید کړی شوی او دا اوس د ادم مدیر صاحب مونږ د هغه برسۍ په دا ورځ باندې مناوو په زرګونو لکونو خلک راځي او هغه برسه کې شاملېږي او دام د تاریخ یو خبره ده چې په کوم ورځ شهید کړی شوی هغه باغې په سبا باندې هم دلته شب قدر ته راتو دلته د هغه یو لویه منصوبه وه چې زه به د کارخانو اعلان کوم زه به د منصوبو اعلان کوم او دا علاقه چې دا زما خپله علاقه ده دا خوره زما خپله علاقه ده او زه به دا علاقه آبادوم خو چونکې الله تعالی ته به دا منظوره وه هغه له یو لویه رتبه ورکړه د هغه شهادت یو عظیم شهادت و په هغه وخت کې دا اوس چې کوم سلسله روانه دهشتګردۍ هغه وخت یو سیاسي دهشتګردي روانه وه او هغه په دې بنیاد باندې د عوامو نه هغه که ځکه چې هغه د غریبانانو ملګری و ځکه چې هغه د مظلومانو ملګری و ځکه چې هغه د کسانانو ملګری و ځکه چې هغه د هغې خلکو ملګرو چې چا اواز نو هغه سره به دی ولاړو او خان خوانین یې یو طرف ته کړو دې غریبانانو ته به دی ولاړو نو موږ هم د هغه په نقش قدم باندې چلېږو هغه ته نشو رسېدی خو دا هم عهد کړی دی چې سیاست پکو د عوامو سیاست پکو د غریبانانو سیاست پکو د مسکینانو سیاست پکو او د علاقې د فلاح و بهبود سیاست پکو او ان شاء الله تعالی تر مرګه همدا زمونږه یو د قوم سره یو عهد دی چې ان شاء الله تعالی زه به همدغه شانتې ستاسو خدمت کوم زما نه پس زما بچې به هم په د دې علاقې خدمت کې همدغه شانتې به خپل سلسله جاري ساتو د الیکشن ډې تاریخ خو ما تاسو ته وشو خو الیکشن مونږ غواړو چې منصفانه دي مونږ غواړو چې تیر الیکشن په شانتې دی تیر الیکشن کې مونږ پی نشو چې دا څه چل شوی په ټول پاکستان کې او خاص کر د پښتنو چې کوم مشران وو هغه ټول په یو یک مشت ټول د پښتنو مشران چې وو هغه د هغې نه اسمبلو نه باد وختو نو هغه وخت کې اوس دا بعضې سیاسي پارټۍ وایي چې موږ ته منصفانه انتخابات غواړو او جاړي چې یاره دا چلو شو هغه وخت کې چې دوی سره یو څو مددګار وو هغوی یې په شا ولاړو په پولنګ سټیشن کې دننه فوجیان وو هغوی خپل یو کردار ادا کو او مونږ خو چې هغه الیکشن ختم شو نو پوه شو چې یاره دا خو کاته بل شانتې ده شپې 2 بجو پورې رزلټ نه راته د رزلټ نه خبر نو چې څه چل دی نو مونږ دغه شانتې الیکشن نه غواړو مونږ غواړو چې الیکشن چې د عوامو سره که هغه زموږ خلاف هم وي نو مونږ به تسلیمو مونږ به تسلیمو ځکه چې د عوامو رایه ده تیر الیکشن د عوامو رایه نه وه دا یو خاص طبقې رایه وه ځکه خو د دې علاقې خدمت هم نه شو ځکه خو دا خلک هم داسې محرومه پاتې شو همداسې بې یار و مددګار پاتې شو نو مونږ ځکه وایو چې منصفانه
منصفانه په دې لحاظ سره چې دا کم الیکشن اعلان پرنو شو دا کم واقعات شروع شو په دې ملک کې د دهشتګردۍ پرون پټان کې دماکې وشوې په بلوچستان کې دماکې وشوې نن په میاوالی کې دا ایرفورس په بیس باندې حمله وشوه نو خدا حالاتی دا پکاردانی چې دا نگران حکومت او دا الیکشن کمیشن په دې ملک کې چې امن نی لکه تیر ظلم د هغې نه مخکې مونږ ته خو انتظامیه وایي چې جیا خو مه ځئ هلته حالات ښه نه دي مونږ نه غواړو دا د انتظامیې او د دې نگران حکومت دا فرض دي چې هغوی هر ځای ته مونږ وځو هر ځای ته به ځو خو خطرې او خو خطره نه مونږ به ځو او خلکو عوامو سره به ملاوېږو دې خطرات نه په دغه لحاظ سره مونږ مخکې د دې مقابله کړې ده څو ځله دماکې په دې لارې باندې په مونږ باندې دماکه شوې وه خو مونږ د عوامو نه رسته شوي نه یو لہذا دا کم واقعات چې شوي دي د دې مذمت کوو او دوی ته وایو د ټول فوج او پولیس او د ټول ته وایو چې دې څه سدباب وکړي بس کې دا دنیا دا ملک چې دی او دا خاص کر دا خورا چې حاکم جنازې دي اوچتې کړې دا بچي زموږ د قوم خپله وینې دی هغې دپاره توی کړه کو هغه فوجان دي کو هغه پولیس وال دي کو دا عام د سیویلین دي مونږ غوښتلي شو په دغه باندې خو هر څه چې دي مونږ غواړو چې دا حالات ښه شي الیکشن هم په 8 تاریخ باندې مونږ ته منظور دی مونږ کور غواړو او مونږ غواړو چې په دې الیکشن کې دي ټولې سیاسي پارټۍ چې سامنے دي ټولو ته اجازت پکار دی کو مخکې څوک د الیکشن نه وکړو مونږ نه غواړو چې دغسې حالات بیا هغوی مونږ غواړو چې ټول دې سبا څوک دا ونه وایي چې زه الیکشن ته پرېنښودم الیکشن ته هر چا چې چا شوق کېږي بلکل دې روځي میدان ته دا د هغه حق دی نو دې لپاره مونږ ټولو سیاسي پارټۍ غواړو چې هغوی د الیکشن کې حصه واخلي دې وخت کې د یو بل موضوع چې هغه مونږ ټول داسې دردر یو زمونږ زړه دردناک دی چې دا کم مسلمانانو سره په فلسطین کې دا کم حالات جوړ دي دا بربریت دا کم طریقې سره چې دا ظلم کیږي او بمونه خلاصېږي په دې 28 ورځو کې تقریبا 10,000 مسلمانان شهیدان شو د فلسطین دې کې 3,500 ماشومان دي 2,500 پکې زنانه دي آخر مونږ به کومه پورې همداسې خاموشه کینو دا مسلمانانو چې کم ملکونو کې د مسلمانانو حکومت دی دا سامره مسلمانانو ملکونه چې دي پکار دی چې یو موټی شي او د دې لپاره مؤثر اواز اوچت کړي صرف اخوا دېخوا نه زمونږ نه خو زیات کو تاسو وګورئ لاتینی امریکې درې ملکونو اسرائیل سره خپل تعلقات ختم کړو دا مسلمانان ملکونه نو
د عیسایانو ملکونو په مغربي دنیا کې کو ریاست او فلسطین سره ولاړ دي نه عوام چې دي هغه سره یهودیانو سره ولاړ دي نه عوام چې دي فلسطین سره ولاړ دي یهودیان په خپل په دغه ملکونو کې هغه وی چې دا بمباری بند کړي دا ظلم بند کړي او د دې پښپنای چې څوک یو خاص کر امریکای چې کوم کردار ادا کړی دی هغه قابل مذمت دی دوی خدا حماس ته وایي چې دا دهشتګرد دی آیا دا اوس چې کېږي دا ریاستي دهشتګردي نه ده آیا دا اسرائیل چې کوم د هغوی وزیر خارجه دی د ده پلار دهشتګرد تنظیم کې و د دوی هم دهشتګردي هغه حماس کو یا فلسطین خلکو مسلمانانو کو ردی عمل کړی دی دا دمره 50 کاله داسې هغوی سره چې کم ظلم کېږي هغه یو کلو جیل دی دا غازه چې دا کلو جیل دی هغوی تیرپ نشي ولی آخر د دې ردی عمل براته کو نه مونږ غواړو چې هلته همدا موقع ده چې دا فلسطین یو جدا مملکت مونږ غواړو چې دا د بنیاد شو دا کم جدوجہد چې وشو دوی ته مسلمانانو ته چې چا دې کې قرباني ورکړې ده هغوی ته سلام پیش کوو او مونږ هلته د فلسطین لپاره بیا مملکت مطالبه کوو په دې کې د ریاستي سطح باندې هغوی خپل اقدامات کوي عوام خپل اقدامات کوي مونږ کو د اسرائیل چې کوم مصنوعات دي د هغې بایکاټ وکړو نو ګوره چې سامره په دې باندې هغه کېږي سامره پې اثر کېږي بعض ځایونو کې چې بایکاټ وشو نو هغه د هغه کم هغه چې وو هغوی دیواله ووته خو دې وخت کې ونه شو نو بیا فلسطین هغوی چې کومه منصوبه ده چې دغه راټول وباسي او د مصر صحرا کې هلته ولا بس په تموالو کې دوی پرېږدي چې دوی امداد سره ګرځي دا په هېڅ صورت کې نشي کېدی او مونږ غواړو چې د پاکستان مسلمانانو په دې هغې کې منتظر وو مونږ ته پته ده چې د عوامو مشکلات زیات دي خاص کر د مهنګۍ چې دا کم طوفان راغلی دی او هر یو کورنۍ هر یو کور ته تنګ دی په دې کې کو اضافه کېږي نو نور مونږه رستو کېږي او خاص کر دا صوبه دلته غربت ټولو کې زیات دی او د دې لپاره دا کوشش کول پکار دی چې په دې کې کمی راشي په هر صورت کې یعنې دا غریبانانو د دوی دا بیار و مددگار پرېښودل په هېڅ صورت کې هغه دا به د ملک سره او د وطن سره ظلم کول دي روزګار نشته بجلی نشته مونږ پیدا کوو بجلی او بجلی زمونږ په نصیب کې نشته دا ټولې مسلې دي او انشاءالله د دې به حل وباسو ستاسو په تعاون سره انشاءالله تعالی چې دا ملک واپس په خپلو پښو باندې ودرو دا نه چې مونږ د IMF او د ورلډ بینک محتاج یو
او د هغوی په منشا دې چلېږو په خپلو خپو باندې اورېدل چې ودرېږو نه زموږ عزت به وي او زموږ قدر به وي او دې نگران هغې ته دا ویل غواړو چې خدای ته ګوره اوس خو سره تنخواګانو پیسې هم نشته چې یاره په دې توجه ورکړئ چې اوس دا الیکشن وشي دا خلک به د خیر دا میاشت دوه درې برداشت کړي خو چې الیکشن وشي او صحیح الیکشن وشي چې د چا حکومت راشي چې بیا مونږ خپله منصوبه بندي هغه شانته وکړو چې دا قوم چې دی دا د دې تکلیفاتو نه وباسو دا نگران اوس ډېر خلکو اواز اوچت کړی چې دا نگرانانو په کار نو بلکل دا خو هسې دوی خو وخت تېروي مونږ په 98 ترمیم کې زمونږ پارټۍ دا واحد پارټي وه چې مونږ وایي چې دا نگران نه دی پکار دې کې خو هسې خلک راشي او بس خپل هغه موټر یا فوم فام دې ته هغې خوشحالي او نور سره د الیکشن طرف ته خو توجه نه ورکوي دا چې آینده چې کوم حکومت راشي ما دې ټولو ته ویلي دي نو پکار دا دی چې دا ختم کړي او چې کوم حکومت یې دی آخري ورځو کې هسې هم د هغوی هغه شانتې صورتحال نه الیکشن کمیشن چې مضبوط وي نو الیکشن د هغوی کار دی هغوی به الیکشن کوي مونږ زمونږ ډېر مشکلات اوس هم شته فیاض خان د شولګرې او د دعاوې په منځ کې د پل خبره وکړه دغسې د مونډې په هغې باندې براج باندې پل و هغه په دویم ځل باندې ورځېدلی دی او مونږ څو زره ډیمانډ کړی دی مطالبه هم کړی چې دا پل د جوړ کړی شي ځکه چې خلکو ته تکلیف دی اوس پورې په هغې باندې څه پیشرفت نه یې شوی زمونږ هم دا مطالبه ده چې زر تر زر دا پل جوړ شي چې د خلکو دا تکلیفات دی آسان شي زه آخر کې بیا ستاسو او خاص کر د عثمان شاه میاں صاحب د هغه د خاندان د هغه د ملګرو بېحد مشکور او ممنون یم چې هغه نن موږ سره دې روله کې شامل شو او انشاءالله تعالی دې کلي د کانګړې کلي ډېر مشران دلته ناست دي زه د هغوی ټولو بېحد مشکور یم چې تاسو موږ سره تعاون وکړو او عمده تعاون ستاسو طرف هم جاري او زموږ طرف هم تاسو سره تعاون جاري په هر قسمه هغې کې به موږ ستاسو خدمت کوو ډېره مننه ډېره خوشي